پولیس ټیم یو بل کس وي د پلار باندې تلاسه کې ورې ښه چې د تلاسې د لب مې اورېد نو بس بار مې بیا مې ځان راټینګ کړ چې څنګه کېجوالټۍ ته ورغلم او داسې یو طرف ته نیم مخ مې ولیده دا تک سور و دغه و بس هغه یو سم دغه و بس یو قیامت و جینو ما ته وی چیرې فاک چایش نو ته مرته سو هنګ شو بالکل ما ته مړ غپ ولګو ایزه په تاسو راځه غپ لګو دا کم کس چې وجل شوی دی د ایم اس د پاره په 16 فروری باندې امریکای ته روانو بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زیم کیسر خان او تاسو ګوره کرائم کہانی ګرانو کتونکو د مردان په علاقې کې یو ډیره زیاته دردناکه پیښه شوې ده یو الک چې د مور او پلار اکلوتا بیٹاو هغه نامعلومو کسانو وجلې دي دا کم کس چې وجلې شوی دی د ایم اس د پاره په 16 فروری باندې امریکای ته روانو دا وسنګ شوی دا د مقتول پلار تر او داغه د بچپن مرګري سوی او پولیس تر اوسه پورې په دې کیس کې څه پیشرفت او څه انویسټیګیشن کړی دی دا یو ډېر تفصیلی ریپورت دی ضروري وګورئ نور الحق صاحب د ابل ورځ کوم دردناک پیښه شوې وه تاسو مورې دلی چې په دغه ورځ چېرته خادی کې وې هلته اطلاع میلو شوه ستاسو دا زوی چېرته و لږ دا انفارمیشن زموږ کتونکو ته کله ووایئ زما دا یو خوری و هغه د دغه پروګرام و د میندې نن به د هم عمر و نن به د هغې ولیمه وه پرون یې رخصتي وه لکه د هفتې په ورځ باندې بس مونږ هلته کې وو تقریبا ناوخته وه 8:30 بجې ووتو خو ګاډی ما سره وه دې کور کې و دې کور چې مونږ کله تلو بیا دې لیټ ټایم کې مور سره رابطه وساتله بار بار رینګ وکړه نو مور یې ماته ویې رافاک دی مونږ دغه ټایم کې هغه راووته بس مونږ راوتو 11 بجې وې د مور ته وې زه درځم مور ورته ویل بچې چې مونږ درځو نو ته دلته څه کوې چې راځې راپسې خو بهرحال بیا هم د دغه وکړو خو هلته خامخا لارې داسې دي چې د زراعت دفتر سره مسلم آباد نو هلته نه مونږ راووتو چې کور ته راسي نو تقریبا 20 منټه 15 منټ لګي نو هغه چې مونږ کور ته راغلو دې کور نو بیا پسې مور یو څو پورې رابطې وکړې ما ته یې وویل چې یاره دغه شان ما سره هم فکر شو ما هم پسې رنګونه وکړل خو لکه دې داسې نه و چې لکه ارسپانسبل کس و ته به خامخا موږ پسې کال بیک کو چې ولې پاپا یا ولې ماما زه پلانکي ځای کې یم درځم نو ده رنګ ونه کړه خو بیا مور ما ته په خپله د دې نه اندازه وه چې کیدای شي هلته راغلي راپسې و رشقه کې یا څه کې او هلته مطلب واده کور دی نو خامخا څه ټنګه ټونګه یا څه دغه به یې خامخا مصروف به یې په هغې کې زه خیر لږ پرېږدو لږ ساعت پس به رابطه ورسره وکړو یا به رابطه وکړي خو خیر هغې کې ډېر ټایم تېر شو نو زه ما له خو خیر خوب نه راته ځکه چې ما سره فکر شو دا چل دا نه دی کړی داسې تقریبا 1:30 پورې ویښ وم نو ما لړم ومې کتل نو دا په جانماز ناسته وه مور یې خو غږ یې راته ونه کړه ما پرېښوده زه دې خوا رالم مې اوس یاره ناوخته کیدای شي فارغ شوي او بیا یې ویل چې ناوخته کور ته ځم او راشه اوده شه او ورسره څه سواري سیسټم هم نه و نو سهار چې څنګه مونځ له پاڅېدم بیا هم بس رنګ وکړو خو رنګ به مسلسل ته وټساپ باندې به میسج دغه کېده او دغه هم کېده خو لکه کنیکټ کېده به نه جي بلکل نو د 9 بجو ټایم کې زه راووتم دلته داسې راغلم مې یاره د شیخ ملتون تړۍ ته ځم سهار 9 بجې مې یې روزنامچه کې به دغه وکړمه چېرې دغه شان چل دی نو بس هغه لږ لیټ شوم دې کور کې یو کار دغه شو نو بس لږ ساعت چې داسې 10 پورې ووتم بیا په لار کې ومه چېرې ما ته یو رنګ راغی یو انون نو ما کلیکټ نه کړ بیا په دوباره باندې چې ما کلیکټ کړ نو یاره زه پلانکې کس خبرې کوم تاسو لږ جدي شیخ ملتون دا دغه ډي ایچ کیو کېجوالټۍ ته لږ راشئ افاق لږ معمولي اکسیډنټ کړی دی او لږ خوږ دی نو ما یې خیر مې زه درلم جي بس لږ مې لږ ښه شو زه مې پسې ځم راشه هلته لاړ شه نو بس هغه چې کېجوالټۍ ته لاړم جي او شمسي روډ ته نو بس دغه ځای کې مې لږ وارخطا شو ځکه چې هغه یو پولیس ټیم و یو بل کس وي د پلار و لږ دلاسه کې ورې چې د دلاسې د لب مې اورېده نو بس بار مې بیا مې ځان راټینګ کړ چې څنګه کېجوالټۍ ته ورغلم او داسې یو طرف ته نیم مخ مې ولیده
دا تکسور و دغه و بس هغه یو سم دغه و بس یو قیامت و جنو بیا تاسو کوم پولیس وایي هغې سره څه خبرې اترې وشوې درته څه وایي چې دا څه چل شوی دی نو بس هغې خو رنګ روډ او دغه د کوي که نه چې دی په رنګ روډ باندې وایي او چې جی او جی او بالکل. هغې څه وایي چې دا د شپې دې ته میلاو شوی و دا اوبه د شپې شوې ده که سهار بیا شوی یاره دا د هغې شپې دغه که نه شپې شوې ده که نه جي شپې شوې ده جي او دا ډډ باډي مې ته د شپې میلاو شوی وه هم د شپې تاسو ته بیا دونه لیټ سوي سهار ټایم کې هغې ته میلاو شوې ده ها دې ته هم سهار ټایم کې میلاو شوې ده د سره څه ای پولیس څه وایي چې تاسو سره رابطه څنګه وکړه هغې سره ستاسو نه نه نمبر بس هغې خو مونږ ته هم دغه وایي تاسو مطلب هغې د هغې نه کلیکټ دغه کړی که نه د هغه د موبایل نه هغه د موبایل نه افاق جي د موبایل موبایل نه جي او جي او پولیس لکه دا نن څلورمه ورځ ده که نه پولیس څه وایي چې دا څه چل شوی د سره موبایل هم تاسو وایي چې پروت و که نه موبایل ته چې هغه شتې نه دی پولیس څه ریسپانس دی اوسه پورې نو بس هغې خو خیر هغې خو د دې غم نه وي فارغ شئ تاسو انشاءالله موږ به भरपूर تعاون او کوشش کوو او تاسو په چا باندې شیشه کې نو موږ سره دښمني شته نه څه داسې بل څه سره غشته دا ما ټول ملګري دي تعلقدار دي موږ خپل منډه تړ روزګار والا خلک یو یا به مطلب د دښمنۍ تاڼه تحصیل او داسې نه به کې یا به خپل روزګار کې نو موږ روزګار والا خلک یو دا افاق هم دی دغه تره دی د ملګری دی دین هم تپوس لکه داسې هېڅ قسم افاق سره په دغه شپه ستاسو څه خبرې شوې وې په ټلیفون هم شوې وې که نه کله کور نه دی خادی ځای ته تللی نو خبرې مو شوې نه نه دغه لاست ټایم چې دی لومبۍ ما سره وکړې نو ما چونکې ډرایوینګ کوم نو ما مور له سر ورکړه نو مور ورته وایي بچې مه راځه مونږ درځو به ده ورته یې ښه ماما دغه خبرې شوي ما اورېدلي وو چې افاق ستاسو بس همدا یو زوی و یو جی دوه لوریانې دي جی نورې باقي پاتې د ایج څه نه و جي 28 ده اوس بي ایس چېرته بهر نه کړی و حاجي قادي اعظم یونیورسټۍ نه جی او مخکې د ده څه پلانینګ و جي نو بس یاره ما خو یو څو ملکونو دپاره دغه که خو ده به بس همیش ټارګېټ و چې یاره یورپ کې به امریکې ته یا کینډې ته ځم بل به نه ځم نو بس د تېر هفته کې مونږ بوتلي ما سره تللی و اپینګر یار یو څیز وشو امریکن امبیسي کې و په لار راتلو هغه اپروول هر یو څیز و هغې راته راشو بیا غورځغه دلته پرون دغه هم راغلی و کنسلټنسي والا جي چې په 16 و ریپلایډ ته مې بالکل هغه ته هغه د مرګ نه و خبر نه بل ورځ تاسو پیغام کې چې راغی نو یا خبر خبر شو بیا په 16 خو الډي هغه ویزه خو پسې راغلی دی مطلب دا تاسو ټول کور پلانینګ دا چې بس د امریکې ته روان نو بس سبق ته پر روانو جی تاسو وی چې دې شاته نه لګېدل نو بس خو مختلف دغه نه دغه کوي کنه مطلب نو شو ویلې داسې کنه جی اصل صح وخت الله دې رحم وکړي ځکه تاسو یو زویم لاړ مور له څه تسلی ورکوي مور له مې څه تسلی ورکم خو هغه کټ ته ګوري دغه کپړو ته ګوري دغه جیکټ ته ګوري هغه ایوندار چې هغه گاڑی را پسوم پر ما را غزل ته ناسو درې مکه را گاڑی خپل ته نرکه کنه درې پیری وروته چې دا مې د اسبي گاڑی دا مې د اسبي گاڑی دا غړې مطلب لاس پک ده کې خودل او جړاګان او فریاد تاسو په خپل څه کار کوئ د جی په سټیټ لایف انشورنس کې مریض یم جی پولیس نه سو امکان شته چې په دې کې څه پیشرفت وکړي نو بس دا خدایي چارواکو دغې نه نو امید دی ته دغه ته کو او دا یو ستاسو په توسط سره دغه کو چې یاره موږ سره امداد وشي او دغه وشي چې کم از کم هغه چا چې کړی دی چې یاره خپل کې پر کردار ته کې ولې اخر ماته شو کې چې زماري زوی کې څه کسوري یا سی سداسي وسره سکړی نو بالکل دغه به سبب هم چې ټیک تصحیح ده باقي پاتې کړ دا غینه دغه ساتو تاسو نه بس وسو سره دا غینه دغه کو چې موږ سره د انصاف وشي افتخار خان دا کم الګ چې وجل شي افاق تاسو دا مار وارو دي تاسو سره کله څه خبرې اترې سره ملاقات شي وي نه ما تقریبا یو شل ورځې کېږي چې ملاقات مو سره شو دا د امریکې ډېر زیات تابعدار مې څو مې ورکوي نه ښه باچو کدا چې انکار راته نو کړی د دوباره کې د سیویل امریکای حواله سره ما ته وی چې زه تعالی سرپرایز درکو او باغ نه پس بیا ملو شوی نه و چې سرپرایز سو نه جی د امریکای ته وینر چې کوم واده ته دې ترورز و او دا دې تور یو زما خوري واده تاسو د خوري واده بیا مطلب وشو نه خو بس سادګي سره ده شوی لکه پرونم دولې بیگم د شپې روړ سادګي سره کمپلینینګ چې او میل منه برا غواړو جج به هغه ټولر افاق چې دین ځان نه واده د سوټ دا کړو اچھا نو ماته چې دا چې دا هغه دا کړو ماته چې بچا یو شان دغه بکو
واده کې ودا شاید نه هغه وادم تیر شو ورسه تیر شو دی پکې نو کې پته نه نو بیګا تلم واده له خو بس مزه را نه راکول ال دای په مغه په واده کې پریشان و یاره خو لکه ډیر به سره نو بس یاره دی بل نور ته به چې زو یاره نه مزه نه بس بیا ته دا ټایم چرته وی چې اطلاع راغله زه خو هسپتال د ډیپټي راتلم په بجې زموږ ډیپټي و نو د رورا په سرنګ یو په روکو نو ما اوچت نه کو نو زه بیا د اسکو هسپتال ته چې راټرن شوم ډاکټر لګپ له ورتلم نو هغه چې څنګه راټرن شوم بیا مې د ترنګ کوم ورته له قبول به ولې تا پرنګ کړو نو ما ته وی چې را فاک چا وشته مو ته مرته سو هنګ شو بالکل مو ته مرته غپ ما لګو زه په تاسو سره دا غپ لګو نو بس بیا لاړ نو دی بیا هسپتال کې دا شان کړو ته په پوسټ مارټم روم کې او نو بس بیا وره اوس پورې اړو پولیس تاسو ته سویل نه دي نه جی ماته کوم ته خلاص هغه هغه نه دی کړی تاسو نعیم خان مورد افاق والد سے براتو چې تاسو د بچپن مرګره اخیری ځل ملاقات څه شوی او خبره ترې څه شوی یره جی زما خو سره اخیری ملاقات داسې یو 25 ورځې مخکې په کالج چوک کې شو نو دما پسې ګاډي نه لاس را بار کو ودرېدو غپ شپ بولګو بیا څه وخت مخکې تقریبا 15 ورځې مخکې د شپې 12 بجې به ما ته رنګ وکړو چې ما به سره خبرې کولې نو ما ورته لکه دا د خوب ټیم دی او پستا د رنګ ټیم دی نو هغه به ما ته هم دا خبره کوله چې ستا به د خوب ټیم او زما د غپ ټیم دی نو دغه زمو د اخیری د امریکای حواله سره دورا د امریکای ته چې ارسو زی خوشاله او دغه د خوشاله سره تاسو د دغه اظهار لا سره نو شو نو ما سره د سزو زدي روزو کې په خپل سکارونو کې داسې ګیروم چې ویب د بخا مخاوي لکه د خبره مانه نه پټوله د امریکای حواله سره د لاماته سویلی نو د طبيعت نسنګ یو صدا سي تیزو نه انتهایی خوش اخلاق بل چکرې خوخي وي مطلب دلته لړ شال تراشه جګړې مګړې دا قسمه د په دغه کې نو په فطرت کې کوم ورته په ملګرتیا کې او ټیم غوسه شو نو د بو خاندل حالانکه د ټولو نسیوا ازادي دی والد سپ تم پته دا والدې تم پته چې د ټولو نسیوا ازادي ما سره او دغه خبره به ما ته کوله خدا سي دغه نو لکه مطلب جګړمار یا داسي دغه لیول وال انسان نو لکه ساخو سره دانه دوستانه یو خبره د چا بار چاته یادی کی چې هغه بار ذهن کې راځي چې واپس نشته او هغه یو خبره ودا څه خبره یره جی دا خبرو چې د به ماته اکثر رنګ د 12 بجې کو او زه د نه تنګم په دغه یو خبرو خامخا سړی کوری کنه او رنګ د غشو بیا د 12 بجې داسې ټیمي چې د ایمرجنسي رنګي سړی ورته کیږي هغه به زما د غوسه کېدو د لپاره د ټیم ماته رنګ کو چړلې او ماته به لازم نه غ چې سر سو 12 بجې رنګ کینو ماته بو ماغه د غیا دیږي چې را پاک په ماته په دې ټیم رنګ کو دا چې زما یو بل ملګرو داغه په ټلیفون نمبر کې اخره کې 4 راتلو چې زه اوسم سلور بجې هغه مړ د خو دې بخې نو چې زه کله سلور بجې شي په غړې کې نو زه داغه ټلیفون موبایل نمبر ماته راځي الله دې رحمو کې دا په دې ځوانه عمر کې کنه نستا دویم مرګره دغه سلاړو الله تعالی صبر درکې او الله دې غي دوړو بخي امين ګرانو کتونکو ډیره زیاته دردناک پیښه ده د افاق د قتل اف ای آر په صدر تانه مردان کې د نامعلومو کسانو خلاف درج دی دغه تانه اس ایچ او سلامت خان وینا دادا چې اغي په دې کیس کې ډیر پیشرفت کړي دي انویسټیګیشن شروع دي څه شواهد هم اغي ته ملو شوی دي د اغي وینا دادا چې ان شاء الله ډیر ضربه دا کیس اغي ټریس هم کی او ملزمان به هم گرفتار کی څنګه چې د مردان پولیس داوا ده الله دې یو کی چې دغه ملزمان گرفتار شي ځکه چې څنګه زتا اکثر ویم چې افاق خو بیا نشي راته خو کم سے کم چا چې دا ظلم کړی وي اغي ته سزا ملو شي او د مقتول فیملی ته دومره سکون ملو شي چې اغي ته پته ولګي چې دا چا کړی دی او ولې کړی دی ان شاء الله زموږ د مردان پولیس نه پوره توقع ده چې به دا کیس هم ټریس کوي ملزمان هم گرفتاری ځکه چې د مردان کم ډي پی او دی بنگل صاحب نو اغي په پیښور کې وخت تیر کړی دی اغي مونږ پیژنو چې التم اغي داغه سه بلا شي ان ټریس کی سونه ټریس کړیو امید دی چې دا کیس به هم ټریس کوي